بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن شهد لرجل أنه اشترى عبدا من فلان ب1000 وشهد آخر أنه اشترى ب1500 فالشهادة باطلة. توجه جي اختلاف في الشهادة چې گواهان د مدعی د دعوی خلاف گواہی ورکي یا گواهان خپل منځ کې گواہی هغه مختلف وي. نبی مونږ ویلو گواہی باندې قبليږي که چېرې څه تطبیق نه کېدلو. اوس دلته هم دغه باب د مسائلونه دی قاله کې تقریبا 8 مسائل بیانې نو وکشي ورته وی تا مسله دا زبدي خالد داوا وکما چې دنه ما غلام بخسته و 1000 روپۍ یا 1500 سوچ مې یاد کړی د انکار کولو. نو یو گواه میرا وصل یوسف اغویل جی اخسته تیو په 1500 هدایت گواہی ورکړل اخسته تیو په 1000. نو یو گواه د بل گواه سره مخالف شو، یو 1500 روپۍ دی کړلی بل 1000. دلته حکم دا دی چې دا گواہی به نه قبليږي. نور قصه پسې کو پوه شولې به ومن شهد څوک چې گواہی ورکړي لرجلن یو سړي د بار چانو اشترا دا خست عبدا غلام من فلان د فلان کې نور خو بويږي کنه ب1000 باندې یغست او شهد اخر بل گواہی ورکړي انه اشترا شهد دا شیخ است ب1500 په 1500 نو حکم فالشهادة باطلة شهادت باطل له وسی وجوا ورای مولوی سی ټول برګوري وجه دا دلته اصل کې داود عقد دا چې ما د سره عقد کړو مقصود پکې اثبات د سبب دی په گواهانو سره ز سبب یعنی عقد ثابتوما او عقد کې دا کار دی چې دا د 1000 روپو والا بیلی حسابيږي او د 1500 والا بیلی حسابيږي. نو گویا هدایت د یو عقد گواہی ورکي یوسف د بل عقد گواہی ورکي بیل عقدونو گواہی شول ځکه سمن سره عقد بدليږي. څوک چې د 1000 ورکي داغي سمن زر دی غبیل عقد، څوک چې د 1500 ورکي داغي سمن بیل دی غبیل عقد. نو په یو عقد باندې یو کس گواہی ورکي په بل باندې یو کس گواہی ورکي. نو گواهان په یو عقد دو شو که یو شو یو گواه قبليږي. برحال دلته مقصود چې زما د چې گواهان راولم هغه سبب ثابتوما یعنی عقد ثابتوما. وقت خو د سمنو په اختلاف سره مختلف کیږي او ته وګورئ لأن المقصود ذکر مقصود چې اثبات السبب هغه سبب ثابتول دي. سبب څوک دی هو العقد هغه عقد د شرع او د عقد چې ويختلف باختلاف الثمن دا د سمن په اختلاف سره مختلف کیږي. د 1000 والا بیل 1500 والا بیل لند دا د فاختلف المشهود به بکم شي چې گواہی ورکي مختلف شو. یو کی عقد 1000 روپۍ بلکې عقد 1500 دوا عقد شو. ولم يتم العدد هو عدد پرانه شو دوا کسان على كل واحد بار یو عقد باندې برابر شو ندي. یو عقد معنی یو گواه بل عقد معنی یو دا یو وجه بل وره زکه کزه چری داوا کوم چې ماته بزر اخیسته دی یوسف ز تکذیب کوم چې هغه 1500 یادای او کزه یم چې 1500 مې اخیسته نو دا هدایت تکذیب کوم څوک چې زر یادای دا یو تکذیب کوم کنه او کله چې مدعی د خپل گواه تکذیب کی به گواہی قبليږي. ولأن المدعي مدعی چې یکذب احد شاهديه دا تکذیب کوي بدو گواهانو کې دیو وکذالک دیو مسله شولکه خلا پرانه ده کدا دوا بای وکي خالد ویل چې ما درمانه غلام در خرڅ کړي دي زریه 1500 روپیا دې کړلې ما وته سیویل نه دې ربانه را خرڅ کړي هغه گواهان را وستل. یو گواه یوسف 1500 ویلې هدایت 1000 روپۍ ویلې. دلته دقه صورت دی چونکه مقصود د بای هغه عقد ثابتول دي اثبات د سبب یعنی د عقد دی او عقد د سمانو سره بدلیږي را بدلیږي. نو ګویا چې دو مشهود به شو یو مانیم یو گواه بل مانیم نه رسیبي
وكذلك دغشان شهادت بباطل وي اذا كان المدعي هو البائع كمدعي بائع وي او دا خبر ما وکړه ک زمدعي و مشتري ک 1000 روپۍ می یادولې او ک 1500 می یادولې اقل می یادولې او ک اکثر او ک بای اقل یادولې او ک اکثر ټول صورتونه کې باطل ولا فرق نشتر بين ان يدعي المدعي بما بين دې کې چې مدعي داوا کوي اقل المالين د زرو او اکثرهما یا د زیت یعنی د 1500 لما بينا وجه ولا بیان کړل چې سببونه دو شو عقدونه دو شو بار یو غواده نه به قبليږي یو مسله شواته وکي برګوري دیمه مسله د کتابت ده زه د خالد غلامي ما چې دی خالد ما سره مکاتبت کړي دي دا وینه مې دې کړي ما غواهان راوستل یوسف ویل په 1500 کتابت مکاتبت کړي او هدایت ویل په 1000 روپۍ کړي دي دلتم اثبات د عقد دی مقصود څوک دی اثبات د سبب دی ازادي سبب څوک دی هغه عقد کتابت دی په خبره باندې پويږي او عقد په سمانو سره مختلف کیږي نه د زرو والا یو عقد بیانې د 1500 والا بل بیانې او په هر یو باندې فقط یو غوا شو دوه نه شو کنه وكذلك الكتابه ولان المقصود هو العقد مقصود دلته عقد دی مال نه دی دا ال چې کله غلام دا وکی چې ما سره کتابت شوی نو وی اګه مولای کی هم د غشان د هغه بیان رسو کوي ګوره څوی ان كان المدعي والعبد کچری مدعي غلام وینو فظاهر مقصود به هغه عقد دی دا خبره ظاهره ده هغه مقصود پیسې خو نه دي پیسې خو داغه نزي هغه مقصود څه دی عقد دی وکذا اذا كان هو المولى او کذا خبر الټه کوي خالد ویل ما آزاد کړی ما ویل نیم دی غواهان را وستلی و د زرو غوي ور کوله بل 1500 نه به قبليږي دغه صورت کې کوم مدعي مولا شي ام مقصود عقد دی وای پیسې نه دي مقصود وجه سره ځکه مقصود د مولا عتق دی او عتق دا د ادایګۍ نه مخکې نه ادا کیږي او ادایګي بغیر د کتابت عقد کتابت راځي نه پتن لګي پوه شوي کنه مقصود څوک دی اتق ازادي او کتابت معنی ازادي او ازادي د کتابت بغیر د ادایګي نه کیږي او ادایګي د بغیر د عقد کتابت نه نګوي چې د مقصود څه دی عقد کتابت دی نو عقد شو عقد مختلف کیږي پیسو سره اوس پوه شو لان الاتق لا يثبت قبل الاداء بغیر د ادایګي نه راضي نه ثابتيږي فكان المقصود نشو مقصود اثبات د سبب کوم مدعي مولاويهم ثم مسئله شو لکه دوا برګوري جی درېما خلع یو خزه خاون ته وي تاسو سره ما خلع کړی دا خاون نه مني غواهان راولي یوسف و یو کړی د 1500 روپۍ هدایت و یو کړی د 1000 روپۍ باندې دلته به هم دا شهادت نه قبليږي پوه نه شولې به کنه تاسو ما ته ګورئ زبر زما خو دې خو په ما ماړوي ولې نه قبليږي دلته مقصود عقد دی خو عقدونه خلع چې دا عقد خلع هغه د سمانو په بدلیدو سره بدليږي یو د 1000 روپو والا شو بل 1500 والا شو نو او په یو مانیم یو بل مانیم یو ثم صورت شو دریم څلورم اعتاق علی مالین غلام مولا ته وی تازه په پیسو آزاد کړي ماغه وینې می غلام غواهان را ور یو وی په 1500 آزاد کړي دی بل وی په 1000 وی دی نزل ته مقصود عقد بالمال له مختلف شو گواہی ونه قبليږي څو شو څلور پنځم صلح عن دم العمد یو سړي د چا مثلا ورور عمدن وجله قتل عمد سره او به ور سره صلح کوي نو قاتل چې هغه د مقتول ورسو دوی تاسو سره ما صلح کړی هغه وینا نم د کړی
یو گوارا ولی هغه وي 200 روپۍ صلح کړې ده هدایت او بل راولي هغه وي 1500 کړې ده نه دا گواہی به نه قبليږي مجموعي تور څه صورت شو درې راځي کنه تاسو غوړي نو خبره کوم وکذا الخلع دغه شان خلع ده دي کې هم گواہی نه قبليږي بل اعتاق على مالين دي او بل وصلح ده وصلح عندم العمد ده دا کوم صورت دی ولې سم درته مثالونه کې ویل خزم مدعیه ده کې ادم وی غلام مدعی ده کې ادم وی او قاتل له د سی وکنه اذا كان المدعي کله چې مدعي هو المرأه خزوا والعبد والقاتل غلام او قاتل لان المقصود ذکر دي صورت کې مقصود هغه اثبات ده عقد ده والحاجه ماسه الیه او حاجتم اثبات ده عقد ته پیش ده وإن كانت الدعوة من جانب آخر لکبر وګره ودا شر الټه کوي توجه ټول ګوري سي خاون ول خلع میکړي در سره خزي ول نه دي د غوهان را وسلی و د زرو د وکړلې و د 1500 مانه خاون وې زر می در پوری دی او څه می در پوری دی 1500 د دین مسله ته جوړه شو کې خېل دي اقرار خو د خل یو کو خلع هو شوی د په تامي دین دی تر سي به دغه شان دی بل مثال کې مولا وی په پیسو می ته آزاد کړي هغه نه منی اقرار دی ته خو یو کو خو په غلامي دین څومره دی زر دی او کو 1500 دی یو د 1500 غوي ور کوي یو غو بل زرو صلح دم الامد کې مقتول ورثه قاتل ته وی صلح شوی اقرار وشو اعتراف سراقت وشو د دین مسله کې یو وی قاتل ته یو غوا چې زر په معنی د کړي زر در پوری دی بل وجه 1500 کړي 1500 در پوری دي د درې وړو مثالونو کې تاسو ګورئ داوا حقیقت کې دا کنه د چا ده عقد خودي ومنل د دین دا چې د دین شو نه به برون مسلې ترال شي اټول صورتونه وبکې لګاو څه مطلب 1000 او 2000 مسله چې ود دین امام سیبل نه قبليږي او صاحبین ولقل کې وقبليږي چې کله داوا د 2000 کړي واغه صورتو او کچري صفا ویلیو چې ما 15 سما صرف زر دي انور نه نفي کړي و یادم نبیم گواہی نه قبل دل داغه ای سکوت کړي و بهم نه قبل دل او که تطبیق کېدل به ټیک و چې 1500 مې 500 مې ادا کړي پرونه مې ریو کنه دا ټول صورتونه د کرامات کیږي وس پوه شولې ځکه دلته خبر د عقد نه وته لا چا تراله وګورئ کمره وإن كانت الدعوة کچری و دعوا من جانب آخر د بل سیډوا فهو بمنزله دعوه دینی دا په منزله د دعوی د دین وی فيما ذکرنا کوم چې موږ ذکر کړی مې لوجو ټول سردونه 1000 2000 دي او ک 1000 500 او ک 1000 او 1015 دغه دي لانه يثبت العفو دي صورت کې وی ثابت شول العفو عفوهم اعتقم اول صورت کې عفو قتل بصورت کې عفو اعتاق بالمال کې اعتاق ثابت شو او طلاق یعنی خلع کې طلاق ثابت شو بچا معنی ثابت شو لکه اعتراف کړو کنه خبره مې وختي وکړه په خبره پیږي په اعتراف د صاحبي حق د طرف هغه من لا خلع مې کړی مو خاون ویل آزاد کړی مې مولا ویل معاف کړی مې افهم کړی دا مقتول ورسول خبره صرف بدن کې پاتې شو فبقي الدعوه في الدين نو باقی شو له دعوه په دین کې نو اول هغه صورت ته جوړ شو 1000 2000 ولا او 1000 او 1005 و500 ولا مثلا مجموعه ورڅو مسله شولې پنځه کنه شپږم ووري وفي الرهن ان كان المدعي والراهن هو الراهن لا يقبل لانه لا حظ الاكبر وره ما د دې خالد سره کتاب پرهن کیخه نو ما داوا وکړه د سیمو چې کتاب می خیره ما داوا وکړه چې خالد تب ما باندې قرض پوریو او ما تا سره کتاب پرهن کیخه دې دغه کنه هغه نه منله ما غوان را وصل یوسف ویل او جی 1500 روپۍ در پوری ویږي کې درهن کیږي قاضي ته وای 1500 روپۍ ور پوری وی او هدایت وای نه چې 1000 روپۍ ور پوری وی پاغي کې رهن کې ور سره کتابې خې دا داوا چا کوله راهن
راهین زي ما کنه هغه مرتهین دی ما سره کتابي خیر نو کچری مدعی راهینو بس بیخي به گواهی نه قبليږي دا خو مالا د مختلف صورت ویلو کړه زر دواړو ویلو 1500 به هم نه قبليږي وجه سره اصل کې من ویلو په حقوق العبادو کې د شهادت نمخ کې داوا ضروری او داوا کومه داوا صحیحه داوا دلته داوا ده خو غلطه ده د سیده لکه نه داوا ځکه دراهین حق نشته په شی مرهون کې ترڅو چې قرض نه ورکړي چې حق نشته ده نه داوا دا غشي د غیر حق داوا کې غیر حق داوا صحیح نه نه داوا ټیک نه دا گواهی صحیح نشو کنه پوه نه شي وګورئ وفي الرهن إن كان المدعي كشري مدعي راهنه لا يقبلون بقبله ولي لأنه راهن لا حظ له دربار رئيسا نشتري برهن كي فعارية الشهادة عن الدعوة لند داد شهادت خالص دعوينا وإن كان هو المرتهن فهو بمنزلة دعوة الدين أسرة شيء كخالد ويل چلك تام سر كتاب رهن كي خي پتا مي قرض ما ويل ما در سر نه دي خي قرض مرض نشتا به خالد یو گواره وسری سب اغویل 1000 روپے په پوری وی کناغي کی رهن کی تی کتاب خې هدایت ویل جی 1500 په پوری وی قاضي تی ویل اوس به څه حکم وی دلته مرتهن ما سره دی برهن کی خې د لیاقت اعتراف وکړو باقاعده خبره بده کې چې د دین دا وکي چې 1000 می در پوری دی کې 1500 یو گواه د ضرور کې یو بل څو کې 1500 ندا د دین داوا شولا او دین صورتونه ټول په کرامات کوي 1000 او 2000 کې امام سے وینه قبلی کې صاحبین او عقل کې قبلیږي کدا 2000 داوي کړي یادمو کنه 1000 یو او بلکې یو د 1000 ورکو بل 1500 ورکړل هغه کې ول په 1000 کې قبلیږي او دغه شان ک نفي وکړل هغه کې درې صورتونه ویږي به کنه وګورئ وإن كان كشري مدعي هو المرتهن دا خبر دا كان دا مرتهن فهو بمنزلة دعوة الدين نبا منزلة دعوة الدين وي ثم مسألة شفق كان وفي الإجارة إن كان ذلك في أول المدة فهو نذير البيع الأكبر وري وما مسألة إجارة دا ما خالد تويل ستانا دا كورما بكريني ولا دنا منلو دا دو صورت دي یو دا چې اجاری په شروع کې لانجراله او یو دا چې د اجاری په اخیره کې ده نو کله اجاری په شروع کې لانجوا دا به د عقد لانجه ده عقد گواہی به کې نه قبليږي که یو د زرو ور کوي ب 1000 روپۍ نیولې بل 1500 ور کوي ځکه د زرو والا به لقد د 1500 والا به لیر زړی خبرې دي کنه نو دا لانجه به د چا د عقد ده گواہی به نه قبليږي او کچري په اخیره کې مېش پسوا یا کال لپاره می د بکرینی ولې وغیره پسوا کچری مدعی موجر خالد دغه ودا مدعی خالد ویل چاله ک کور می بکری در کړی دی روپۍ را کوه ما ویل نه دی دی کال ټیم دی بکې و شو ما ویل نه دی دی را کړی په دې کې صبر او سلاو جی ور کړی وو د میشتې 1000 روپۍ وی هدایت ویل ور کړ ایسه ویل 1500 هدایت ویل زر انجا شو دا وس داوا د دین دغه اعتراف وکړي چې بای کور مینه والے تاسو خبره پوه شئ لاکشان صبر کنه لاکشان اچھا جی خبره ټیک روانه ده موجر هدا خالد چې داوا هغه کړی دا نو ول دي به د سره کې اجاره کې څه صورتونه دي دوا یو د عقد اجاره په شروع کې دي نو دغه وخت کې حکم د شاده د عقد د بيع او د شراء مخ کې چې کم تیر شو گواہی باندې قبليږي او کال پوره شو غینه بس لانجه ده او داوا موجر کوي کور والے کوي او ما نه منله خالد کوي مستاجر نه منله ناغه یو گواره وصلو د 1000 والا بلی را وصلو د 1500 والا دا اصل کې داوا د چاته د دین دا او دین په داوا کې مونږ ویلکم سبق او دین په داوا کې 1000 او 2000 کې اختلاف 1000 و 1500 کې په اقل باندې مسله واقعي شي په ټول رامات شو وګورئ
وفي الإجارة إن كان ذلك كشر ودا دعوى في أول المدة وفهو نذير البي دا بي نذير دي وإن كان بعد مضي المدة كشر پس تیری دلو د مدي وإن كان بعد مضي المدة به او مدعي هو الآجر آجر کور والو نو به دا دعوه د دین حسابيږي او که مدعي مستاجر دا کتاب ولن ذکر کړي نو قال في النهاية كان ذلك اعتراف منه بمال الإجارة فيجب عليه ما اعترف به هغه کې چې مستاجر د څو اقرارو کې قبل لازميږي مخکې راځي و مسلې اتما قال فأما النكاح فإنه يجوز بألف استحسانا مليس بي وكذا داوو کی خوان داوو کی په کزه چې نکاح می کړی یا کزه داوو کی په خوان باندې چې نکاح می کړی دا او بل نه مني څوک چې مدعي دی غواهان راولي یو وي په زری کړی هدایت وي او بل غوارا ولي هغه په 1500 کړی دا بس بده دي څه وکمي نو صاحبین وې دام باطل ده ځکه دا پاک دي نکاح باندې عقد باندې داوا ده او فقط داوا کې 1500 بیل عقد دی او د زرو بیل خبر خراب شو پیږي په امام سے وې نه جی وې دا استحسانن ټیک ده خو په عقل معنی وي هدایت ضرور په دا شهادت ور کول او یوسف د 1500 نو بچو معنی وشي په زرو پتن لګي په بیوی مکانه صحیح شو وګورئ فمن نکاح چدا فإنه يجوز بألف استحسانا دا بسيكي کی بزرو باندې اقل باندې کا استحسانا وقال صاحبين وي هذا باطل دا باطل له بنکاح کی ايضا څنګه مخکي کی باطل او بیا کی شرع کی تاسو ورسېدلې صاحب د هدايه فرمای په امالیو کې د امام ابو یوسف رحم الله قول د امام صاحب سره ذکر شوی مرګره شوی دی او د مرګره ذکر کړي او ذکر فی الامالی کې ذکر شوی قول د ابي يوسف رحمه الله مع قول ابي حنيفه رحمه الله امالي دا جمع د املا ده کله چې استاد سبق کوئی شاګردان لیکي دا غینه کم نوٹ تیار شغه ته امالي ویل کیږي امام ابو يوسف رحمه الله با درس کول او شاګردان لیکلو کم څه جوړ شي وغه ته ویل امالي هغه کې د امام ابو يوسف رحمه الله راي د امام سپ معیت کې ذکر شوی ګورې وتا برحال صاحبین دلیل ولهما ان هذا اختلاف فی العقد نکاح مسله کې اختلاف پچا کې دی عقد کې دی یو د ضرور په وخت خبره کوي بل 1500 څنګه چې به یو د شراوا نو رد بشي ان هذا دغه اختلاف د نکاح والا اختلاف فی العقد دا اختلاف د عقد دی ولی لان المقصود من الجانبين السبب ځکه مقصود د جانبین نه سبب ثابت ویل عقد یوم نکاح ثابت ایول فاشبه البيع نو چا سره مشابهت شو بای سره بای کی گواہی رد وکنه د 1500 والا دلته امرد دی امام صاحب څه وی تاسو لوګو ګوري هغه وی چې نه نکاح کې مقصود مال نه مال خو تابع وي اصل بنکاح کې حلواله مقصود وی چراله حلال خزي کدا خاون مدعي مثلا او مقصود ازدواجی نکاح مقصود وی مقصود ملک وی چې زه پتام ساده وزې مالک شوی من مقصود به کې څه وی هغه حل وی حلال والے یا ازدواج وی او یا ملک وی پیسې نه وی د به یو د شراب شان نو به یو شراب شان حکم بم په نه لګاو نو څه به کو امام سے وای د سی به کو کما قل کنه 1500 زر کې اقل څوک دی زر دی په دې معنی به پیسې شي گواہی به قبول شي اورا ولابي حنيفه رحمه الله ان المال في النكاح کی تابعون تابع دي والاصل فيه اصل په نکاح کې خو حل مقصود شي والازدواج دي والملك او ملک د بزعي دي ولا اختلاف فيما هو الاصل اصل چې اختلاف نشته ما دا خبر صورت قرآن جوړ کړو تاسو لږ برو وایي خزو خاون نکاح منی خو خبره بده کې چې بزرو دغه په 1500 ده مدعي گواهان را وسري او د ضرور کوي بل 1500 کوي خبره دغه ده نفيثبت اصل بثابت شي نکاح هغه سم مني ثم اذا وقع الاختلاف في التبع کله چې اختلاف واقع شو په تبع کې پیسې خو طبيعي دي نو سره زي يقضى بالاقل اقل معنی به پیسې وي کې بزرو باندې ولی اقل کې خو سم اتفاق دي
اکم چې 500 زیتی دی هغه کې اختلاف دی وی منی وی نه منی هغه برابر پورا ګوان پکار دی هغه نشته او بزرو کې خو سم اتفاق دی اتفاقی ما ځکه اتفاق د شاهدین علیه بدی عقل باندې دی ويستوي دا واقل المالین او به کداوی د زرو کول دي صورت کې مدعی او کنه 1500 کول دا سباق نه کوي کله زرو داوا یو گواہی د زرو ورکړه بل 1500 بزر معنی به خبره کله 1500 داوا یو د زرو دوا گواہی ورکړه بل 1500 به هم بزر باندې فیصله او برابر د داوا د اقل مالین یو کا اکثر وی فی صحیح دا کداری و مال داوی ثم قيل الاختلاف فيما اذا كانت المرأة هي المدعيه الاكبر وګره دا مسله چې گواہی به قبليږي کنه امام سے وی قبليږي با او صاحبین وینه قبليږي چا ویلی وای دا هغه صورت دی چې خزه مدعیه د نکاوي او که خاون مدعی د نکاوي وای به اتفاق دی گواہی باندې قبليږي چا دا سی ویلی وجه سره چې کله خاون مدعی د نکاح هغه مقصود مال نه به مقصود څه وی عقد وی عقد چې عقد مقصود شربه یو شراب په شان شو به گواہی نه قبليږي او که خزه مدعی نه هغه کله کله مال مقصود وی نه بیا عقد نشو مقصود مال شو دین پشان شو نه رسې به خبره مې چا دا ویلی کا خدا صحیح نه دا ثم قيل شاویلی الاختلاف فيما اختلاف باغ صورت کې اذا كانت المرأة هي المدعيه کله چې خزه مدعیه وي وفيما باغ صورت کې اذا كان المدعي وزوج چې زوج مدعي وینو اجماع به اجماع على انه لا تقبل چې گواہی بن قبليږي ځکه دا فقط لانجه ده به شراب شان شولا وجه لأن مقصود ذلك مقصود د خزي قد يكون المال كلا كلام عالم وي هذا دين مساله شو او مقصود د سړي ليس الا لقد اغسر بو سر بقد وي نه د وي او شراب شان شو وقيل چاوینا خلاف الفصلين دوړو کې اختلاف دی که خزه دا وکي کسړی کې امام سے وي قبول به صاحبین وي ندي وهذا اصح او صحیح دار چې دوړو کې دا والوجه ما ذكرنا وجه لمن ذکر کړل صاحبینو دلایل مخکې ذکر شو د امام سے بغم ذکر شو پوهیږي خبره معنی ادوار صورتونو سره لګي خزم مدعي یو کسره فصل فی الشهاده علی الارث دا فصل له بشهادت علی الارث میراث په باب کې چلانج راشي گواہی مسله راشي او شی ورته قال امام محمد فرمای ومن اقام بینه على دار انها كانت لابيه عارها او اودعها الذي هي في يده فانه ياخذها ولا يكلف البينة انه مات وتركها ميراثا له ما تلقوا قرين دي اسان دي زدا وکما چې د خالد سره کم کور دی دا زما بلار د سره عاریت کیخو عاریتن ور کړو یا ور سره امانتن خو ودیعه او بده معنی به گواهان امراولما او گواهان سره دومره گواہی ورکی چې او د بلار د خالد سره دا کور عاریتن یا امانتن خو بس گواہی سره ورکی دا ټکه به کېونه وای چې هغه مړ دی او اوس دا کور ما یاد کې د تر منتقل شوی دی وارث دا به کوم نه وای بهم گواہی مقبوله ده پوه نه شولې په تو غره بس ومن اقام بینه څوک چې گواهان قائم کی اعلی دارن په کور معنی انها دا کور چې کانت لیبی د ازما د پلارو اعارها اریه کی خو دا کور او اودعها یا ودی کی خو الذي دا کسر هي في يدي د چا بلاس کې چې د خالد بلاس کې چې د سری خو فإنه نو حکم داري ولسم دا مدعي چې خذها دادار برخلی بس گواهان یې راوستل کنه خبره ختمه دا خبره چې قاضي ورته وي تکله شو سنور گواهان را ولا یا دغه گواهان گواہی ورکی چې استابلار مړ دی او تی وارث می د ضرورت نشته ولا یکلف دا مدعی بنه مکلف کیږي البینه په گواهان را وسلمانی انه ماتا چې دغه مورث یې مړم دی وترکها میراثا له او دا کور د میراث کې پرې دی پیږي په لګ برو جی د طرفینو اصل لاره شکل د مورث خو پیژنې مړی کنه مورث دواړه ورته وي
د مورث ملک ثابت شي د خالد سره عاریتنی خې امانتنی خې دا ثابت شي نو طرفین وی وارث ته بال را منتقل کیږي چې دا مر سره بګاون گواهان دا ثابت کی چې هغه مړ دی او دای وارث دی گواهان دام ثابت کی اصل لا غودا دا خو نه شبي امام ابو یوسف رحم الله وینا چې د مورث ملک ثابت شو پلان کې سره پروت دی بس دا کافی ده دې ته ضرورت نشته چې گواهان وي هغه مړم دی او دای وارث هم دی په دې قصه پوه شوي نور خبره کوه کني دا مسله منګه متن ولا مسله بدله وکړه خېلې می هیڅ هم ویل کنه ته ضرورت نشته دی بهر حال مې ویل په کار د طالبانو په نسبت کې ورته ضرورت وې کنه خبره کوه تاسو به دې اصل معنی پوه شوي امام ابو یوسف رحم الله وی څنګه چې ویل څنګه چې ملک ثابت شو د مورث ته چا په قبضه کې بس دې ته ضرورت نشته چې گواهان وي هغه مړ دی او دا وتر منتقل شوی ډایرک به وارث لور کی او طرفین وی گواهان بر دې بیان کوي چې امړم دی او دا وارث هم دی الله بده ته ملاويږي نه رسېږي وګورئ اصل د حکم د شهادت فهرست کې دا دی انه متى ثبت الملك کله چې ملک ثابت شي للمورثي مورث ته مړی ته نو لا يقضى به للوارث فیصله باندې کیږي بدغه ملک باندې وارث ته حتی شهد شهود تر دې چې گواهان گواہی ورکي انه مورث چې ما ته مړم دی او ترګه میراثن او بری خیره میراث لودته دا د چا رایوا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله دا مفتابه رايدا خلاف النبي يوسف رحمه الله هو يقول اغتوي وي ان ملك الوارث ملک د وارث شي کنه تاسو ټول ته پته ده ملک المورث ملک د چای مورث والی کنه مورث والا ملک چا تر منتقل کیږي نشه د مورث هغه ثابت شو ګوي د چا ثابت شو وارث نور څه ته ضرورت نشته فصار الشهاده بالملك للمورث نو بغرضی کی شهادت د ملک مورث ته چوشي شهادت به نو شهادت د ملک وی وارث ته هم وهما يقولان اغود واړه څوې صرف د مورث ملک ثابتولو د بر صرف مورث ملک چې ثابت شي نه د کافی دی د بر چې وسی وارث تم ور کوي ولی د وارث ملک بیل دی د مورث والا بیل دی نو ثابت شوی چې کم دی کنه هغه بیل دی دا بل ثابتول غواړي وسنګ بیل بیل د غي دلیل ووري تاسو ما خبره پوه شئ مورث ته بر چې ملک ثابت شي نه د کافی چې چا د برم د ثابت شي وارث ته ولی دواړه څه دي بیل ملکونه دي ګوره یو تا وهما يقولان ان ملك الوارث شر متجدد دا خو نه مل دي په حق دین کې څنګه نه دي کړیو سړي بلار وفات شي او دا غوینځه هغه په طریقه کې پاتې شي وارث ته پاتې شي وارث ته ملاو شي دا وارث به کې استبراء کوي یو حزب به تیرغه بوري وو سره وته نه کوي دا استبراء کله کېږي مناسب چې کله ملک بدل شي نو پته ولګېدل چې ملک بدل شوی د وارث بیل ملک دی او د مورث بیل نه رسېږي به حتی یجب ترجیح واجبېږي به د وارث باندې استبراء جاریه موروثه کې بل وروس د چا مورث غریب دی چا ول زکات مال ورکو او هغه وفات شو زکات مال میراث کې وارث تراله وارث مالدار دی دا وارث استعمالول شي کني شي استعمالول شي نو کچری دا ملک ما غوي بکار د چینم استعمال نشو استعمالول ځکه دا خو غنی دی نو معلومیږي ملک بدل شو ځکه استعمالول شي ويحل للوارث تبارا حلال لغني وارث تبارا ما كان صدقتنا غشش یا صدقه وی په مورث باندې په مورث فقیر باندې برحل ملک د دوړو بیل شو نو فلا بد من النقل نو صرف دانه د کافی چې د ملک د مورث ته ورسره به ثابته نقلم چې وارث تر منتقل شوه او نقل کله ثابت کیږي چې مورث مړ له بده گواہی ورکی او دای وارث له بده گواہی ورکی نقل بده ثابت کیږي نو ضروری دی نقل اوس الله دې بدغه متن مسله کې تاسو ول اکتفا کړی وای بھئی بر وګورئ ټول متن مسله کې طرفین اکتفا کړی وکنه ډایرک به وارث تر منتقل شي په دې باندې مکلف کیږي چې مړ دی او تی وارث د بدیم دی گواهان راوړي وجه دا د مریض متن په مسله کې په گواهانو سره مل ثابت شوی موږ خبره کوو چې گواهانو سره مل د مورث نه ثابت او متن مسله کې بچا سره ثابت شو په گواهانو سره ثابت شو چې لکه د خالد سره مثلا ز چې مزما د پلار ملکو گواہی ورکړه
عاریتن یا ودیعتن بس دغه گواہی کافی ده چې هغه ملک ثابت شو اوس مورث مړ دی نو خپل ځم مالک شو ضرورتن مالک شو وګورئ الا انه يكتفى اكتفاء وشوله بشهادت معنی على قيام ملك المورث په دې خبره چې ملک د مورث قائم دی په وخت د موت کې هلته اکتفا وشوله کا یعنی په وخت د موت کې د مورث ملک ثابت هو څه مطلب د خالد سره چې کوم شی امانتي خو یا عاریتن یې خو چې کله د ازما پلار مثلا ملک کېدلو دغه وخت کې دغه ملک وو په دغه شی باندې غوانو دا ثابت کړه کنه بس دا کافی ده چې هغه وسمل د اسما تخپل رااله لثبوت الانتقال ضرورتا ځکه انتقال خو ضرورتا ثابت شو پتن لګي بدی خبره پوه شوي کنه چې هغه د مرګ په وخت کې مالک او مورث نو مړ شو نو څوک مالک شو ضرورتا وارث مالک شو وکذا علی قیام یده علی ما نذكر دغه شان یدی قائم او ید دا مسله ور بصیره روانه ده دا یدی قائم دې مسله روانه ده لکه انتظار وته وکي وکذا هم دغه شان چې ګواهان گواہی ورکی علی قیام یدی چلک رمړیت قائم دومره گواہی ورکی بس هغه مړ دی او دای وارث دې ضرورت نشته مثلا منتقل بشي مسله روانه ده علامه نذكر ان شاء الله تعالی وقد وجدت الشهاده دي مسله کې شهادت موجود شو على اليد باندې په مسله الكتاب کې دی ید باندې هو دا اعتراض نه جواب دی تاسو وګورئ د کتاب په مسله کې خو د مړي په ید باندې گواہی نه د ورکړې شوی اخو ویل دي چې د خالد سره عاریتن یعنی ید د خالد دی خالد سره دی ودیعتن یعنی ید د چا دی د خالد دی د مړي ید ثابت شوی ګوره مسله خدا ده چې د مړي ید ثابت شي به وارث ته منتقل کیږي دلته د مړي ید نه دی کنه ید خود مودع دی ید خود مستعیر دی نه پیږي جوابدار د مستعیر په قبضه کې چې څه د رسی لکه د معیر د مالک قبضه کې چی د مودا په قبضه کې چی څه ګویا د چا په قبضه کې د مودع او د مستاجر په قبضه کې چی څه ګویا د چا دی موجر مالک نو چې د مستعیر یدی ثابت کو لکه چې د معیر د مړي ثابت کو د مستاجر یدی ثابت کو لکه چې د مړي موجر هغه ثابت کو مالک دغه شان د مودا ید ثابت شو لکه چې د مودع د مړي ثابت شو جواب پوه شوي څه وایي کماله وقد وجد شهادت موجود شوه د پيد باندې په مسلې د کتاب کې څنګه لئن يد المستعير چې دی یو والمودع دوا والمستاجر دري قائمه مقام يد دا قائم دی په مقام د ید معير مودع موجر یعنی مالک لنډه دادا فغنا ذلك عن الجر والنقل ندا غنی د دینه چې منګه راخلو کو نقل کو وارث ته ضرورت نشته بس دې ته ضرورت نشته چې نقل او جرو کو وایو چې غمل دی او دا وارث ته تر منتقل شي وان شهدوا انها كانت في يد فلان دغه مسله ده کوم چې واده شوی و علامه نذكر ویلی و وهي في يديه لك يده ده وليس یو کور دی مثلا د خالد سره او زم زما دی او گواهان گواہی ورکی سب په هدایت چې د اصل کې د پلا ورځما پلا یاد کی او فی ید فلان د سی وایا دا په لاس ته پلان کې منګ لیدل و دا په قبضه کې وو بس دا گواہی ټیک ده پتن لګي سورې درنه کوله کچی خالد سره کور دی ما ویل لازمه دی ماته میراث کې ملاو دی غنه منل ما دا دوړه گواهان را وصل دیو گواہی ورکړل چې دا کور چې دی کنه دا زماغه مورث یا دی پلارمي دا دغه پيت کې منګ لیدل او دغه په قبضه کې وسم پوه نه شو دا گواہی به مقبوله وګورئ نو خبره کوم وین شهیدو ک گواهان گواہی ورکی ان هدا کور چې دی کانت فی ید فلان دا پلان کې بلاس کې حکم پلان کې کم چمړ دی وهي في يديه د حال کې چې عمل کېدل د په قبضه کې ولا نجازت الشهادت دا گواہی جایز شولا لان الايدي عند الموت تنقلب واستراز تصل اکبر وګوري الکه د مرګ په وخت کې چې دغه په قبضه کې وکړي شي امانت
دی خالد ول امانت ور کړو شه د خالدی کله شي غصب او د خالد نه غصب کړو کله شي خپل ملک او ندره وړه احتمال دی او تاسو ټول څه جوړوي ملک جوړوي او به وارث له ور کوئی په سوال پوه نه شو دي کې یو صورت کې وټیک د نور کې هونه دي کنه جوابداري مولوی سم کچري ملک او بس خبره ختمه وارث ته ملاوي شي نه رسېږي او کچري د امانت صورتو چا صورتو امانت کې کار دا دی چې کله یو سړي سره شي امانت پروت وي او هغه د مرګ په وخت کې بیانونه کوي چې دا ما سره امانت دی همداسې مجهولې پرېږدي هغه حکم دا دی چې د هغه ملک حسابېږي او زمان په هغه باندې راشي ملک د هغه حسابېږي نو بیا ملک شو چې ملک شو وارث ته منتقل شي او غصب کې دا کار دی چې کله سړی وفات شي نو شی مغصوب زمان په هغه راځي زمان پرې رالی نو دغه شی مغصوب ملک شو چې ملک شو نو وارث ته منتقل شي پوه نه شوي پې وګورئ لأن الأيدي چې دي لاسونه دا د موت په وخت کې تنقلبو مختلف أيدي يعني مختلف ملکونه أيديات كقبضي لأن الأيدي ځکه قبضي چې دي د مرګ په وخت کې د اوړي ید ملک قبضه د ملک دی جوړیږي څنګه بواسطه د زمان ورکی کنه غصب په صورت کې او امانت تسير مضمونه دم مضمون جوړیږي کنه کله بالتجهيل چې سمل شي او مجهول پریدي فصور بمنزله الشهاده على قيام ملک دا د شو لکه باقاعده چې د ملک گواہی ور کړی و چې ملک دل مالکو ید نه مخکې مسله خو د چا شنو ید وکنه او د دې قیام یده دوم مخکې من کړی او ما تاسو ته ویلو نو ګویا چې هدایت داسې د گواہی تاسو دوړ ور کړل چې دا د مړي ملکو صرف ید نه بلکې ملکو وقت الموت پوه شئ اوس استطرادن یو مسله ذکر کوي چې میراث نه بدله ده تاسو دغه کې دی وان قالوا لرجل حي نشهد انها كانت في يد المدعي منذ شهر لم تقبل د خالد پلاس کې کور دی ما ویل زما دی ما دوه گواهان را وصل یوسف او هدایت قاضي صاحب ته وی جی دا د خالد پلاس کې چې کم کور دی قبضه کې ما یادای وی دا د په قبضه کې یو مش مخ کې منګ لیدلو قبضه کې لیدل ملک نه یادای څه ید کې لیدل او مړ خبرم نه کوي د مړي بیت کې دلته ژوندۍ د مسله بدله شو کنه پوه نه شوي ما دا وکړی و د ازما دی ګوان مې راوستل دوړو ګوانو څنګه وای ورکړه د خالد په ید کې چې کم کور دی دا مش مخ کې ما یاد کې د په ید کې ملک مو وای ید کې نه دا ګوای نه د معتبره پوه شولې به نور قصه کو ګورئ وان قالوا کشر ګوان ویل رجل حي ژوندۍ سړي زما په باره کې چې نشهد مونږ گواہی ورکو ان دادار کم چې خالد سره دی کان فی ید المدعی ما یاد کی د مدعی بلاس کې او ملک نه لاس کې وکړه منذ شهرین یومشنا لا لم تقبل نه قبليږي امام ابو یوسف رحمه الله ویل تبم قبليږي څنګه چې ملک ویل قبليږي چې د ګوانو گواہی ورکړي چې مش مخ کې ما یاد کی دا مالکو نه گواہی قبلې ده لکنه نو کوی دا قابض یدیو به مې قبليږي ونبي يوسف رحمه الله ان هذا گواہی چې تقبل قبليږي ولي لان اليد چره وإذا ده ملك بشان مقصود دي لأن اليد مقصودة كالملك څنګه چې ملک مقصود وي دغه شان څوک یدم وي او ورکنا ولو شهیدو کې گواہی ورکړې وي چې ان دادار كانت ملك زیات کړې وي دا مش مخ کې د ملک نو تقبل گواہی قبل دله فكذا هذا دلته من قبليږي نو چا باندې قياس کړل ملک باندې نه پیږي به وصار كما اذا شهدوا دې مثال شو چې دا یوسف او هدایت گواہی ورکي چې دی خالد ما یاد کې ددنه دا کور غصب کړی دی حالانکه او کور اصل کې د دې ما یاد کې نو گواہی قبليږي کنه نقشان بدل ته قبول شي ګویا خالد معنا غصب کړی دی وصار كما اذا شهدوا دا بد شي لکه چې ګوان گواہی ورکي بلخذ چې دی مدعا عليه خالد د اخذ کړي غصب کړي د چانه مدعینا نه رسې په لکه خنو وجد ظاهر سره د مفتابی راي کوم چې د طرفین د هغه دا وجه الظاهر وهو قولهما وجد ظاهر روایت کوم چې د صاحبانو قول له ان الشهاده قامت بمجهول دلته ګوري دلته شهادت په مجهول معنی دي یوسف او هدایت گواہی ور کړل چې د ید مش مخ کې مایت کې د دار وما د په ید کېو نیت خو ملکم کېدل شي نه رسي
ید خو غصب هم کېدلی شي ید خو امانت هم کېدلی شي نه رسي د درې قسمه ید کېدلی شي دل ګواهانو د دې بیان کړی چې کوم ید کړی دی لکه دا خو مجهول شي ګواهي شوله نه قبلېږي ځکه پوه نه شوی پې څه وایي ان الشهادت چې قامت دا ودرېدلې بمجهول شي باندې لأن اليد منقضیه دلته خو ید زمانه ختم شوی دی که خیلم وي زمانه خو ځایله شوی که نه خالد ته تللی دی او دغه ید که ما سره مخکې وهي متنوعه د دې درې نوعې کېدی شي الى ملک و امانت و زمان د دې دا متنوع دی نوعي شوی دی ملک ته هم امانت ته هم زمان ته هم نو اوس په کوم باندې قاضي فیصله وکړي تاسو نه تپوس وکړم پته نه لګي پوه شوي که نه قاضي به وایي ګواهانو ملک فیصله وکړم چې مالک و که غصب یې وکړم که امانت یې وکړم نه کېږي فتعذر القضاء باعاده المجهول اعاده د مجهول کې نو قضا متعذره ده چې مجهول شي را واپس کړي نه را واپس کېږي یار مجهول دی نو مدعي ته را واپس کړي په خبره پوهېږي باعاده المجهول مطلب هغه شی ملک واپس کو چاته ید واپس کو چاته مدعي ته اعاده د مجهول معنا هغه ید مجهول دی هغه مدعي ته واپس کو بخلاف ملک ها امام یوسف رحم الله د ملک باندې قیاس کړو کنه چې ویلی وی چې د دای مالکو نو غوي ټیکو نو بھائی ملک خو معلوم دی کنه یار ید مجهول و ملک امانت غصب ته ملک معلوم دی په خلاف د ملک باندې لانه معلوم غیر مختلف نه دی او به یو بل قیاسي کړو اخذ معنی ګوي چې گواہی ور کړل چې دی خالد مدعا علیه د دې مدعین غصب کړو دا ویلو کنه نو هلته هم معلوم دی غصب یا وبخلاف الاخذ لانه معلوم دغه حکم معلوم دی حکم یې سره غصب کړي و بس کې ورته وجوب رد اغرد کول رد واجب دی نه پیږي به ولان ابل دلیل وره دا صاحب طرفین ول دلیل دا کور د خالد سره باقاعده ور سره دی معاینه کیږي په نظر راځي او دا گواهان وای دا منګ مېش مخ کې ما یدي د سره لیدلو نظما ید دا په گواهانو سره شو او د خالد سره کم ید دی هغه معاینه ده نو گواهانو ولا د معاینه په شان قوي نه رسېږي دا خو مشهوره قصه ده چې ليس الخبر كالمعاینه او دوه صرف خبر زما د ید ور کوي او د خالد ید باقاعده معاینه ده دا غي خالد د ید مقابله نه کوي هغه سبب پاتې شي گواہی به غیر مقبوله ولان يد اليد شيء معين د دې معاینه کیږي او ید بشره ها ويد المدعي لیکل دی ويد المدعي او يد مدعي کوم چې مشهود به دی بیت شي دی بس نور څه څه نشته تاسو وګورئ عبارت وګورئ ولان يد ذي اليد معين به مشهود به بزمره پورې ده کنه صحیح شو او ید مدعي چې هغه مشهود به دي یعنی باغی منی گواہی ورکول کیږي خبر ده وليس الخبر كالمعاینه وان قرر بذلك المدعى عليها تاسو لګورئ امق صورت ده کدی خالد خپل گواہی ورکړه چې او مېش مخ کې ما یاد کړی د ید او به گواهانو گواہی ورکی ید او دا اقرار وکي از به خو د په اقرار باندې گواہی ده به ټیک ده به خو د اقرار وکړلو باقاعده وګورئ وین اقر بذلك المدعى گواهان دل دي کوي مړه دې مسلې نه گواهان ټیکټ کوي ما ویل کور زما دې مېش مخ کې خالد ویل او جی مېش مخ کې د یدو دی گواہی ورکړه و زما ید ده نو چې گواہی نه ما اقرار مړه موږ نمبر څه ګډوډ شو که خالد اقرار وکړل چې مېش مخ کې د ید وو بس کافی ده به کا وین اقر بذلك المدعى عليه اقرار وکړل چې د مېش مخ کې ید وو نو دفع الى المدعي دا کور به ورکول شي مدعي تا ولی الکه دا خو مجهول ید دلته هغه اعتراض دی چې مدعا علی اقرار وکړو چې د دې مدعي یدو نو ید خدای واړه کېدل چې مجهول دی کنه جواب دار مقربه په کوم شي چې اقرار کیږي چې مجهول وي سبق نه کوي خیر دی مشهود به چې مجهول وي نه لانجه جوړي مقربه نه ځکه جهالت فی المقربه کی لا تمنع صحه الاقرار دا من کینا صحت اقرار وسره چې دې بس بل مسله مکه مسله ده مولا کور زما دې گواهانو گواہی ورکړه
هدایت او یوسف څنګه چې دې مدعا علیه اقرار کړی قاضي صاحب چې مېش مخکې د یادو ګوره مسلې ټولې درې صورتونه جوړ شو اول کومو چې ګواهي ورکړله چې د یادو موږ ویل هغه نه دی مقبول طرفین وایي دغه راجح رایې مو داسې وکنه دویم صورت څه مدعا علیه باقاعده اقرار وکړه چې د یادو په دې کې اقرار ټیکو دریم صورت څه دی گواهان گواہی ورکوي په اقرار باندې جی دې مدعا علیه اقرار کړی چې ید داغو اقرار باندې گواہی ور اوس به مقبول وي ځکه اصل کې مشهود به دلته څوک د اقرار دی او اقرار خو معلوم دی کړه پاتې شو مقربه کې مجهول وي هغه سبق نه کوي وین شاهدانی گواهانو گواہی ورکړل انه چلک دا مدعا علیه چې اقر د اقرار کړو ان هدا دار كانت في يد المدعي د مدعي بلاس کېو وصدفت الیه ورکولې وشي ولئن المشهود به ها هنا مشهود به دلته اقرار دی او هغه معلوم او معلوم نرسې